بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 23 دی. سوره بقره شروع ده، اوله سپاره ده، رکوع نمبر 5 ده. نن به انشاءالله مونږ 41 نه واخله تر د 43 پورې درې آیاتونه د دې تلاوت کوو، لفظي ترجمه به وایو، مختصر تفسیر به کوو. جی د دې آیات نه مخکې مونږه د رکوع نه شروع وکړه او یو آیات هم ویلی و، یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم واوفوا بعهدي اوف بعهدکم وایاي فارهبون. اوس به انشاءالله مونږ اول تلاوت کوو، د هغې نه پس به بیا په دې باندې لږ تفصیلي ترجمه او لفظي ترجمه او مختصر تفسیر وایو. جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. خجي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدي اوف بعهدکم وایاي فارهبون. پاغي کې مونږ ډېر تفصیلی باز کړو، او یو خبر هم پکې دا کړی و چې بنی اسرائیلو کې بیا موږ د پښتنو تاریخ هم بیان کړو چې په دې بنی اسرائیلو کې د اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم لقب دی. لقب نو بنی اسرائیل یعنی د یعقوب علیه السلام اولاد. نو د یعقوب علیه السلام په اولاد کې ډېرو مورخینو لیکلي، تاریخ دانانو لیکلي دي چې دا پښتانه چې دي دا هم د یعقوب علیه السلام په اولاد کې دي. د یعقوب علیه السلام 12 بچو کې د یوې دوه قبیلې چې دي هغه افغانستان ته راغلي وې، کوه سلیمان ته، او هلته بیا ډېره شوي وو. د هغې نه د پښتنو دا نسل خور شوی دی. بیا د هغې یو مشر و قیس عبدالرشید رضی الله عنه، قیس عبدالرشید. نو د صرف قیس نومو. نبی علیه السلام ملاقات له چې کله افغانستان ته لاړ، د مدینې منورې ته لاړل، نو هلته ورله بیا نبی علیه السلام د قیس لفظ چې را قیس لفظ دا د عبرانی لفظ دی. نبی علیہ السلام ورسره بل نوم کې خدو عبدالرشید. نو قیس عبدالرشید رضی الله عنه دا زموږ د پښتنو مشر او د نبی علیہ السلام سره ملاقات شوی، او بیا حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه ورله د خپل لور نکاح کړی و. نو زموږ پښتانه د پلار د طرف نه، د پلار نیکه د طرف نه د یعقوب علیہ السلام په اولاد کې دي، او د مور بیبي د طرف نه د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه د اولاد نه دي، یعنی د هغه د لور د طرف نه، یعنی مور زموږ د پښتنو هغه د خالد ابن ولید رضی الله عنه لور ده. نو دې نه معلومه شو چې زموږ پښتانه د پیغمبرانو په اولاد کې دي، او د صحابي د لور په بچو نه راغلي دي. ټیک شو، د لور د طرف نه د صحابي بچي دي. نو خبره دې پورې کېده چې زموږ په پښتنو کې دین هم ښه مضبوط دی، او په دین باندې غیرتمن هم زیات دي، او زمونږ پښتانه چې دي کنه په جایز او په ناجایز باندې هر وختي جذباتي کیږي. جذبات او ډیر زیات دغه پکې دي، یعنی ډیر زیات غوسه کیږي، په حق هم غوسه کیږي او په ناحق باندې هم غوسه کیږي. یعنی ګوره په وړو وړو خبرو باندې قتلونه هم کوي، او په دین باندې ښه غیرتمن هم دي، په دین ښه مضبوط هم ولاړ دي. علما هم پکې ډیر زیات دي، صلحا هم پکې ډیر زیات دي، مفسرین، محدثین. دا د زمونږ د پښتنو په دې کومه خټه چې ده چې په هغې کې الله پاک دا د دین محبت او د دین عشق دی پکې اخکلی دی. نو اوس راځو دغه یهودو ته، دغه بني اسرائیلو ته الله پاک وایي وآمنو. آمن دا د امر صیغه ده، د حکم. چې یو کس ته وایي چې ته ایمان راوړه که نه، نو هغه ته وایي آمن ته ایمان راوړه. او چې دوو ته وایي نو هغې ته وایي آمنا تاسو دواړه ایمان راوړئ. او چې ډېرو ته وایي چې تاسو ایمان راوړئ، نو بني اسرائیل خو ډېر د یعقوب علیه السلام اولاد خو ډېر دي، نو هغې ته بیا وایي آمنو.
آمینو تاسو ټول ایمان راوړئ. نو د مدینه منورې یهودو ته نبی علیہ السلام خطاب کوي چې اے د مدینه منورې یهودیانو او نصاراو. نو دا دو فرقې چې دي کنه بنی اسرائیل بیا دو فرقې دي. نو یو ته بیا نصارا وي، نصارا د عیسی علیه السلام په انجیل چې چا ایمان راوړی، او یو ته یهود وي، یهود هغه چې د تورات باندې ایمان راوړی دی. نو الله پاک ورته فرمایي و آمینو، او تاسو ټول دواړه فرقې که نصارا یو که یهودیان تاسو ایمان راوړی بما په هغه کتاب، یعنی په دې قرآن، په هغه قرآن انزلتو چې ما نازل کړو، چې په دې قرآن ایمان راوړی، په هغه کتاب یعنی په هغه قرآن کتاب راوړی، انزلتو چې ما نازل کړو، ما نازل کو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې. نو تاسو په دې باندې ایمان راوړی. او دا قرآن څنګه قرآن دی؟ مصدقا، دا تصدیق کوي، تصدیق کوونکی کتاب دی لما د هغه کتابونو د تورات، زبور، انجیل، ٹھیک شو، د هغه کتابونو تصدیق کوي معکم چې تاسو سره دی. نو یهودیانو ته که صرف یهودیانو ته خطاب وي نو هغې ته وایي لما د هغه کتاب یعنی د هغه تورات معکم چې تاسو سره دی. نو دا قرآن د دغه تورات تصدیق کوي چې دا د الله حق کتاب دی، دا د الله حق کتاب دی. په تورات په قرآن کې شته. خو دا اوس زمانې کم تورات چې دی په دې کې ډېر زیات تحریف شوی دی. نو دغه درته نه یادوي چې کم اصل کتاب نبی په موسی علیه السلام الله نازل کړی دی، نو دا قرآن پاک د هغې تصدیق کوي. او حالانکه موږ ته ایمان د مسلمانانو قیامت پورې څومره مسلمانان چې دي نو هغوی به په اوو څیزونو ایمان راوړي. آمنت بالله، په الله ایمان، وملائکته، د الله په فرشتو ایمان، وکتبه، او په ټولو آسماني کتابونو باندې، او ورسله، د الله په ټولو پیغمبرانو باندې. نو څوک صرف قرآن مجید مني او نور تورات، زبور، انجیل او ټول آسماني صحیفې نه مني نو دا بیا صحیح مسلمان نه دی. ٹھیک شو. نو مسلمان با په قرآن په اول سر کې ایمان راوړي او نور تورات، زبور، انجیل او سل صحیفې دغه به د الله کتابونه غني او په دغه باندې به ایمان راوړي. نو دلته کې ورته وایي چې وآمنو، او تاسو ایمان راوړئ بما په هغه کتاب یعنی په هغه قرآن انزلتو چې ما نازل کړو. انزلتو دا د واحد متکلم صيغه ده، د فعل ماضي د دې معنی ما نازل کړو. مصدقا چې دا تصدیق کوي، دا قرآن تصدیق کوي لما د هغه کتاب یعنی د تورات، که صرف یهودیانو ته خطاب وي او کنه یهودیان د ټول خطاب وي، نصاراو ته، یهودو ته، ټولو ته خطاب دی. نو دلته مراد بیا دا دی د هغه ټولو کتابونو، تورات، زبور، انجیل او هغه سل صحیفې معکم چې تاسو سره دي، تاسو سره دي. مع معنا سره او کوم معنا تاسو، نو تاسو سره دي. ولا تکونو، او تاسو م جوړیږئ، تاسو مکوئ، یعنی تاسو م جوړیږئ اول کافرین، اول انکار کوونکی به د دې کتاب یعنی د دې قرآن، تاسو اول انکار کوونکی م جوړیږئ. نو دلته بیا اعتراض جوړیږي چې د مدینه منورې د خلکو نه مخ کې، د مدینه منورې د یهودو نه مخ کې د مکی مکرمه مشرکینو د قرآن انکار کړو. نو یاد وساتئ دلته ته اهل کتاب ته مراد دی، اهل کتاب ته مراد دی چې اے اهل کتابو تاسو اول د ټولو نه اول کافران م جوړیږئ، انکار کوونکي د قرآن م جوړیږئ. تاسو ټولو نه اول د قرآن انکار م کوئ، ځکه چې تاسو تعلیم یافته خلک یې. یهود چې یهود دا تعلیم یافته خلک وو، د تورات باندې ایمان راوړی او دوی لیکل او ویل او دی باندې ډیر زیات ماهر او یعنی تعلیم یافته خلکو. او د مکی مشرکان چې هغه جاهلان خلکو، هغه نه لیکل ورتل نو ویل ورتل، اسم نه ورتل. نو چې چرته به د مشرکانو ته چې کله نبی علی السلام د مکی مشرکانو له دعوت ورکو کنه، نو د مکی مشرکان پاسېدل اول لاړل الته کې یهود ته وی چې ګورئ تاسو باندې تورات نازل شوی دی، تاسو تورات وایم او لیکلم کول شي. نو لا تکونو اول کافر به، لا تکونو دا تکونون دی د لای نهي د وجنه د دینه دغه حکم شو چې مکوي، دا کار مکوي. ولا تکونو، تاسو م جوړیږئ اول کافرین، اول کافران، اول انکار کوونکی م جوړیږئ به د قرآن. ٹھیک شو. تاسو اول انکار کوونکی د قرآن م جوړیږئ. که تاسو تعلیم یافته خلک اهل کتاب ته وایي تاسو تعلیم یافته خلک دی، که تاسو انکار وکړو کنه نو دا نور کافران چې دي دا څومره د بت پرستی، آتش پرستی، مجوسیان دي، د مکې مشرکان دي، دوی به په اول سر کې بیا انکار کوي. نو چې هغې کومه ګناه کوي کنه د قرآن نه د انکار کوونکو، نو هغه به هم ستاسو په عملنامه کې لیکل کېږي، ځکه چې تاسو تعلیم یافته خلک تاسو ته پته ده چې قرآن پاک برحق کتاب دی،
د الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم نبی آخر الزمان دی تاسو په تورات کې وو تاسو په دې باندې تاسو سره الله وعدم کړی و تاسو ورته ویلی مو چې الله موږ په هغه باندې ایمان راوړو او تاسو به بیا د نبی علیہ السلام په نوم باندې د سوالونه کول چې الله د محمد صلی الله علیه وسلم په توفیل مونږه په دې جنگ کې کامیاب کې الله به تاسو د کامیابیان هم درکولې نو اوس چې کله تاسو ولید چې دا د بنی اسماعیل کې راغی نو تاسو ور سره مخالفت شروع کو ځکه تاسو د بنی اسرائیل دروازه د نبوت خو په عیسی علیه السلام ختم شو نو تاسو خواهش دا چې دا نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم دی په بنی اسرائیل کې راشي الله پاک دا سه ونکړه په بنی اسماعیل کې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې الله پاک نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم مبعوث کو روي لګلو نو اوس تاسو د حسد او د کینې او د بغض د وجه نه اول انکار کوونکي جوړ شوي نو الله پاک ورته وایي چې تاسو اول انکار کوونکي ما جوړیږئ چې تاسو انکار وکړئ اهلی کتاب او تاسو الله ما کتاب هم درلېږلی دی تاسو تعلیم یافته خلک یې نو تاسو که انکار وکړو نو راسونه کافران چې دي دا ټول به انکار کوي نو د هغې انکار به هم ستاسو په امننامه کې لیکلي د هغې دا ګناه به هم ستاسو په امننامه کې لیکلی کېږي نو ورته الله پاک وایي ولا تکونو او تاسو ما جوړیږئ تاسو ما کوئ اول کافر اول انکار کوونکي به د دې کتاب یا به د دې محمد صلی الله علیه وسلم ولا تشتروا لا تستبدلوا تاسو ما بدلوي یا تاسو دلته کې اشترا یشتری اشتراء معنا د اخیستل دلته کې پکې بیا دا لاینه دا تشترون دا تشترون لري لاینه شروع کې رااله دا نون حذف شو نو لا تشترو معنا تاسو ما اخلئ نو د دې مطلب دا لا تستبدلوا تاسو ما بدلوي تاسو ما بدلوي بآیاتی زما آیاتونه او دا یا چې دا معنا زما آیاتونو باندې یا داسې ولا تشترو تاسو ما اخلئ بآیاتی زما په آیاتونو ثمنا قلیلا لږ قیمت ثمن قیمت ته وایي او قلیل معنا دا لږ نو تاسو د دنیا دا قیمتونه نه دي د دنیا قیمت د الله په نظر کې هیڅ هم نه دی نو الله پاک ورته فرمایي لا تشترو تاسو ما اخلئ بآیاتی زما په آیاتونو باندې نو ګورئ دلته کې به یهودیانو څه کول د نبی علیہ السلام چې کوم صفات په تورات کې لیکلي که نه نو هغه به مثلا په تورات کې لیکلي د نبی علیہ السلام سترګې به تورې وي مخ مبارک به داسې وي او ویښته مبارک به داسې وي ګنه مبارکه به داسې وي ټول صفات یې پکې لیکلي نو دی چې کله بیا نبی علیہ السلام دنیا ته الله پاک راولېږلو او نبوت والله الله پاک ورکو د نبوت اعلان یې وکړو نو بیا چې کله هغه ټول صفات په تورات کې وو هغه برحق شو په نبی علیہ السلام کې نو بیا به د یهودیانو تر مکی کافران راتلو استاسو په تورات کې خدا سری کړیو نو دی په هغه زینو باندې هغه زینه به پټ کړل ورته به نه دا خود سينو یا به هغه بدل به کړ چې هغه به وی چې یاره نه په تورات کې به لیکلو چې نبی علیہ السلام سترګې به توري وي دی به نه هغه بشنی وي او ویل به خطبه ګلګوتی وي دی به نه ابسیده وي ویل به ګیره به غټوي دی به نه ابا وړی نو دی به خبري بدل کړي نو دلته کوي لا تشترو تاسو ما اخلئ یا تاسو ما بدلوي بیا آیاتی زما په آیاتونو ثمنن قلیلا لږ قیمت نو دی بیا دغه مالدار خلکو نه پیسې اغستې یا دغه شانتي ولا تشترو بآیاتی ثمنن قلیلا نه مراد بل دا دی چې په تورات کې څنګه چې په قرآن کې حکم دی چې یعنی یواز واده شوی ښځه واده شوی سړی که بدکاري وکړي نو دی رجم کړی شي دا د قرآن حکم هم دی دا په تورات کې مو نو عبدالله ابن سوریا یو یهودیو هغه یهودي عالم هغه یو مالدار سړی راغی هغه دغه بدکاری کړی و یو ښځه او یو سړی او هغه مالدار او هغه پیسې راوړي چې ته ګوره دا د تورات کې دا کوم حکم دی د رجم دا پټ کا نو هغه چې کله ول خلک رااله چې پلاني بدکاری کړی دا او دا مالدار دی د باندې به ممدا د رجم حکم وي نو د هغه تورات کې چې کوم حکم هغه پټ کو او نه کم دی رجم حکم نشته نو هغه سزا په بدل کړه هغه د رجم آیات پټ کو نو بیا هغه خلک رااله نبی علیہ السلام لا چې نبی علیہ السلام لا خلک را روان الله قرآن نازل کو چې ګوره دا وکيف يحكمونك وعندهم التوراة
فيها حكم الله ثم يتولونه دا سي آیات ته چې تاسو ګوره تورات کې چې کوم د رجم آیاتونه دي اوس دا په قران کې دي او عمدغه فیصله تعالی را روانه ده عمدغه د رجم حکم ورکې نو نبی علیہ السلام چې کله بیا رالل دغه يهودي عالم او د ځان سره پترخ کې تورات هم نیولې دی او نیغ کېدو چې کله راغی نبی علیہ السلام ته وایي چې نشته د رجم آیاتونه په تورات کې او په هغې باندې لاس یې خیو حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یو صحابي دی دا مخکې یهودي او بیا دا مسلمان شو نو دا عموم په دې تورات ډیر ماهر نو دا ورته وي دا کوم ځای کې چې د لاس ایښې دغلته نه لرې که لاس بے وقوفه دغلته کې تا آیات پټ کړی دی نو چې هغه لاس یې لرې کړو نو د تورات کې آیات و چې یاره تاسو کوم شادي شده سړی او شادي شده ښځه یعنی واده شوی سړی او واده شوی ښځه که بدکاري وکړي نو دوی له به رجم ورکوئ نو دغه ځای کې به دی آیاتونه دوی پټول نو دلته کوي ولا تشترو او تاسو ما اخلئ بآیاتي زما په آیاتونو سره یا زما په آیاتونو ثمنا قلیلا لږ قیمت لږ قیمت دنیاوي لږې پیسې تا واخیستې او د الله آیاتونه دې پټ کړه ٹھیک شو نو دلته کې وایي و ایایا او خاص زمانه او صرف زمانه فتقوني او یریږئ تاسو او یریږئ دا فتقوني چې دی دا په اصل کې دی اتقو دی تاسو ټول او یریږئ یو سړي ته چې ته او یریږئ نو هغه ته به اتقي ٹھیک شو او چې دوه ته تاسو یریږئ اتقیا به او ډیرو ته اتقو به اتقو نو بیا پرې اتقو شروع کې فا ولګېده نو دا بیا فتقو ویل کېږي او بیا ورته الله پاک وایي چې ما نه ویریږئ نو دلته کې ورسره بیا نون وقایه او یا ضمیر ولګي نو فتقوني نو بیا د آیات د وجې نه دا یا حذف شوه د وقف د وجې نه نو دا بیا ویل کېږي فتقون دا نون فتقوني دا د نون نه پته د نون کسرې نه پته لګي چې دلته یا محذوف تند د آیات د وجې نه دا یا محذوف شوه د په آیات د وقف د وجې نه نو الله پاک ورته فرمایي و ایایا او صرف زمانه فتقون تاسو ټول ویریږئ ٹھیک شو او دغه دنیادارو خلکو نه مې یریږئ چې تاسو باندې پیسې بندي کی یا تاسو ته بس نقصان ورسئ د هغې لپاره تاسو زما آیاتونه پټوئ او تاسو ما نه یریږئ او د هغې نه یریږئ الله پاک ورته فرمایي صرف ما نه یریږئ صرف ما نه یریږئ ولا تلبسوا الحق تلبیس معنی دا ګډ وډول یو حق خبره هغه دروغجن کول هغه لکه مثلا سپین ته تور وې نه دا سپین ته په تور سره بدل کو ٹھیک شو نو دې ته ګډ وډول ته وایي ټیک شو نو دلته کې ورته وایي ولا تلبسوا الحق ولا تلبسوا لا تلبسوا دا د نهي صيغه د دې کې حکم دی چې لا تلبسوا تاسو م ګډ وډوي تاسو م ګډ وډ کوي ٹھیک شو تاسو م خلط ملت کوي م ګډ وډ کوي الحق حق چې کوم حق په تورات کې دی چې د نبی علیہ السلام سترګې مبارک به داسې وي غوږونه مبارک به داسې وي غاښونه مبارک به داسې وي مخ مبارک به داسې وي نو چې کوم حق دی هغه تاسو مه ګډوډوئ دوی به وي چې یاره کوم تورات کې چې کوم حقیقي خبرې وي نو دوی به هغه ګډې وډې کړي نه که نه سترګې شنې دي نه که نه مخ یې داسې دی په تورات کې به لیکلي چې مخ په ښکلی او غنم رنګې وي دوی به وي نه که نه مخ په تک سپین وي یا نعوذ بالله مخ په تک تور وي نو دوی هغه رنګ به ګډ وډ کو یا د سترګو رنګ یا د ویښتو رنګ یا د مهر نبوت په د دواړو اوږو په منځ کې به نبوت مهر و نو دوی به وي نه که نه نبوت مهر پکې نشته دی نو دا خبره به ګډه وډه کړه ولا تلبسوا او تاسو مه ګډ وډوئ الحق حق چې کوم حق دی که نه چې د نبی علیہ السلام په دواړو اوږو منځ کې به مهر وي د نبوت مهر وي بس دا حق دی دا به تاسو نه ګډ وډوئ په باطل سره بالباطل دروغو سره دوی به دروغ وي چې نه که نه مهر نبوت نشته سترګې به شنې وي حالانکه د نبی علیہ السلام سترګې مبارکې تکې تورې وي ٹھیک شو او نو دلته کې به دوی وي نه تورې به نه وي دا به شنې وي ٹھیک شو نو لا تلبسوا تاسو مه ګډ وډوئ الحق حق چې کوم حق ته هغه بیانوئ حق به نه پټوئ دا هغه به ګډ وډوئ نه بالباطل دروغو سره او وتکتمو دا تکتمو چې دی که نه د دې لا تلبسو دا لام به راوالې دې ځای کې به فټ کړي نو دلته لام محذوف دی نو چې څنګه چې دی دا دی لا تلبسو که نه تاسو مه ګډ وډوئ دلته کې دی لا تکتمو تاسو مه پټوئ تاسو مه پټوئ وتکتمو ولا تکتمو او تاسو مه پټوئ الحق حق
چې کوم د نبی علیہ السلام صفات دي برحق دي هغه م پټوي هغه مقه صفات بیانوي وانتم او حالانکه تاسو تعلمون خپويږئ تاسو پويږئ چې انه حق چې دا محمد صلی الله علیه وسلم برحق دی یا تاسو خپويږئ چې انه یعنی ان کتمان الحق جرم عظیم تاسو تخپتره چې کتمان حق پټول جرم عظیم دی ډیر لوی جرم دی دغه نه تاسو پوهیږئ نو دلته دواړه معنی مونږه کولای شو وتکتم الحق او تاسو لا تکتم الحق دی اصل کې د لام محذوف دی دا دې لام باندې عطف شوی دی دلته کې په دې لام باندې د دې عطف شوی دی نو څنګه چې لا تلبسوا الحق بالباطل کړه نو دلته کوم دی لا تکتم الحق حق وانتم تعلمون دا دلته کې ها لام محذوف نشته خو ته معنی لام محذوف ته ښکارا نشته خو ته دلته کې محذوف روباسي ولا تکتم الحق او تاسو حق م پټوي ولا تکتم الحق دلته تلبس لبس يلبسو یا دا تلبس چې تلبس معنی تاسو م ګډوډوي تلبس معنا ګډوډول او تکتم معنا پټول نو تاسو م پټوي دلته کې لا تلبسوا الحق تاسو حق م ګډوډوي بالباطل دروغ سره حق او ناحق یعنی رښتیا او دروغ دا یو بل سره ګډوډوي ما وتکتم الحق او حق م پټوي د نبی علیہ السلام چې کوم صفات په تورات کې بیان شوي هغه بر حق ته هغه م پټوي وانتم حالانکه تاسو تعلمون خپويږئ تاسو خپويږئ دلته کې به وایي وانتم تعلمون انه حق وانتم تعلمون انه حق او تاسو خپويږئ چې انه یعنی محمد صلی الله علیه وسلم حق بر حق پیغمبر دی ٹھیک شو یا داسې وایي وانتم تعلمون انه کتمان الحق ان کتمان الحق ان کتمان الحق جرم عظیم تاسو تخپتره چې کتمان حق پټول جرم عظیم دی واقیموا او تاسو ادروي تاسو اهتمام کوي الصلاه د منز اقیمو دا د امر صيغه حکم دی پکې چې ډیرو کسانو ته تاسو دا کار وکي یعنی تاسو قائم کوي یو ادا کولی یو قائمولی نو دلته الله پاک حکم وکړي چې ادا کول نه یو ادا کول مطلب دا چې ته بس ځان ته اخلاص کی اقیمو معنی چې تاسو خپ د فرایض او د شرایط او د سنت او د واجبات او د مکروهات د دې اهتمام وکي او منځ قائم کړي چې تا ته د منځ ټول شرایط هم یاد وي د منځ فرایض هم د الله پاک فرایض دي شپږ دن دي او بهر دي نو دغه اوو ته ارکان نماز وای او دغه شپږو ته د اوو ته شرایط نماز وای او دغه شپږو ته ارکان نماز وای نو اقیمو معنا تاسو قائم کئ تاسو اهتمام الصلاه د منز نو اقیمو د امر صيغه حکم دی پکې ډیرو کسانو ته چې تاسو د اهتمام وکئ هغه د اقیمو تاسو اهتمام وکئ الصلاه د منځ نو تاسو د منځ اهتمام وکئ یعنی منز دا د ایمان نه پس لوی عبادت هغه منز اول ایمان حکم دی نو دلته ورته اوس د منز حکم کوي نو لا اله الا الله محمد رسول الله پسې دویم منز دی ټیک شو اس یو حدیث هم دی کنه چې د اسلام بنی الاسلام علی 5 شهادت لا اله الا الله وان محمد رسول الله د اسلام بنیاد په 5 خبرو باندې دی اول نمبر د لا اله الا الله محمد رسول الله اهتمام کول یعنی د دې اقرار کول شهادت ور کول او دویم چې الصلاه منز او دریم زکات ته نو مخکې پس بیا زکات هم دی او څلورم حج البيت د بیت الله شریف حج دی او پنځم جهاد دی ٹھیک شو نو اقیمو معنا تاسو ادروي تاسو اهتمام وکئ الصلاه د مانځه ٹھیک شو او دا یاد ساتئ چې ټول احکامات نبی علیہ السلام له الله پاک په دنیا کې ورکړو دنیا ته ورته الله پاک را لېږلیو د زکات د حج د رمضان داسې د ټول احکامات الله پاک نبی علیہ السلام له په دنیا کې ورکړو او واحد منځ داسې عبادت ته چې دې لپاره الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته خپل ملاقات لبوتلو او الته تحفه ورکړي او 50 منځونه ول ورکړو نو دا 50 منځونو کې بیا رو کمیدل کې کول نبی علیہ السلام به الله پاک ملاقات ل بار تلو د موسی علیہ السلام په وینا باندې او الله پاک باندې به 15
کمول بیا به 5 کم کو 5 به 5 به داسې کمول اخره کې 15 پاتې شو نو الله پاک ورته فرمایل چې ستا امت په منځونه 15 کوي او چې کوم وعده ور سره د 500 عملنامه کې به ولر 500 منځونو لیکل کومه نو عملنامه کې به ول 50 منځونه لیکم او کوي به 15 منځونه د ورځې سحر غرمه مازیګر ماخام ماسخوتن دا 15 منځونه اول 50 منځونه نو اوس چې کله څوک 15 منځونه پابندۍ سره کوي کنه اهتمام سره د شرایطو د فرایضو د سنتو د مکروهاتو د اهتمام سره نو الله پاک بد د لپاره د پامنامه کې د 50 منځونو ثوابونه لیکي نو اقیم الصلاه تاسو منځ د منځ اهتمام وکئ د منځ اهتمام وکئ واتو الزکات اتو معنا تاسو ورکئ دا اتم د امر صيغه ده د ډیرو کسانو ته چې تاسو ادا کوي تاسو ورکئ نو هغه ته اتو تاسو ورکئ الزکات الزکات دا د نو ګورئ اقیم الصلاه دا بدنی عبادت ته بدنی عبادت او اتو الزکات دا مالی عبادت ته مال د الله درکړي د الله په نوم باندې ورکه غریبانو لا د الله په نوم باندې ورکه مدرسو کې د الله په نوم باندې ورکه په علماو باندې تقسیم کا د الله په نوم باندې ورکه په خپل رشتہ دارانو غریبانو باندې تقسیم کا نو اتو الزکات کې معنی مطلب دا چې تاسو زکات ادا کړئ نو که څوک زکات نه ورکړي زکات نه ورکړي نو یاد وساتئ 50 زکات فرض دی فرض ٹھیک شو د زکات خپل نصاب دی یا اونیمی تولی کالی وی او که چا سره اونیمی تولی کالی نه وی نو بیا د 2.50 نیمو تولو چاندی قیمت دغه ور سره برابرېږي نو دغه کس باندې زکات بیا واجب دی دا به زکات ورکوي نو آتو الزکات زکات ادا کوي نو حدیث کې راځي وای کم کس چې زکات نه ورکوي دا صاحب نصاب دی الله مال ورکړي دی الله مالدار کړي دی او دا زکات نه ورکوي نو حدیث کې راځي من اتاه الله مالا چاله چې الله مال ورکړي دی ولم يؤد زکاته او دا د زکات نه ورکوي نو مثل له يوم القيامه شجاعا اقرعا الله پاک بد د مار نه د قیامت پر ورځ د مال نه د قیامت پر ورځ یو گنجه مار جوړ کی له زبیبتان او داغه پسترګو کې به دوه د زخرو خطرناک ترین ټاکی وي او یتوبقه یوم القیامت او دا به قیامت پر ورځ د مړی نه توشي دا گنجه مار به د مړی نه توشي او بیا به د شونډې نه دی دغه د کمې دغه چې دی اوخکی دا به داسې شلی او د تبوي وای انا مالک زستا مالما وانا کنزک او زستا خزانه ما و ثم تلا بیا نبی علیہ السلام تلاوت کو چې الله پاک چاله مال ورکړي او دا خزانه جمع کوي کنه خزانه جمع کوي نو دغه مال چې کنه نو دا به د قیامت په ورځ باندې د جهنم په اور کې ګرميږي او د کس لبا د ډډو لبم په دغه ور کوي داغونه ور کوي د تندو لبم په داغونه ور کوي او د ملا لبا په داغ ور کوي نو تندو لبا تندی لبا زکه داغ ور کوي چې څوک غریب ول راغه مال ته غوستو د ورته تندی باندې 12 بجې کړي او چې کله یو ډډو لبا د سیډونو لبا ولې دغه ور کوي چې دا په سیټ داسې توشي نو ځکه به د سیټ لره قیامت په ورځ د مال ګرمیږي او داغونه به ورکوي او په ملا به ولې داغونه ورکوي چې دا هغه سوالګیر ته شاکې روان شي ٹھیک شو هغه صاحب نن سبا خو سوالګیران ارزه کې ناستي خو ته به یتیم یسیر ګوري غریب به ګوري خپل گاون کې کدي نو ډیره بهتره ده هغه له مال ورکوي نو واتو الزکات او تاسو زکات ورکوي تاسو زکات ورکوي ورکعو او تاسو رکوع کوي ارکعو دا د امر صيغه ده تاسو رکوع کوي رکوع کوي تاسو رکوع کوي تاسو رکوع کوي مع الراکعين رکوع کوونکو سره تاسو رکوع کوي ځکه يهود دا دوه عبادتونه به يهودم کول منځ بهم کولو او زکات بهم ورکولو منځ او زکات دا د يهودو په شریعت کې وو کولو به نه به کولو هغه د هغه خپل دغه کارو خو د هغه په شریعت کې منځ او زکاتو زمونږ په شریعت کې منځ او زکات هم شته خو د هغه په منځ کې به رکوع نه و نو دغه يهودو ته الله پاک اوس فرمای ورکعو تاسو رکوع کوي رکوع والا اسلامي طریقه باندې منځ کوي تاسو رکوع والا منځ کوي مع الراکعين یعنی رکوع کوونکو سره ورکعو دا د امر صيغه ده تاسو رکوع کوي مع الراکعين مع معنا سره او راکعين معنا رکوع کوونکی راکع معنا رکوع کوونکی یو سړی راکعان معنا رکوع کوونکی دو سړی او راکعون
دا راکعون چې دا بیا رستو راکعین شي راکعین نو د دې معنی ډیر رکوع کوونکي دي ته موږ وایو جمع مذکر سالم صيغه ده ٹھیک شو نو مع الراکعین رکوع کوونکو سره یعنی صحابه سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې جمع کوي نو تاسو هم دی سره رکوع کوئ یعنی رکوع والا منځ ور سره کوئ تاسو چې کم په يهودیت کې کم منځ رکوع پکې نه ونه تاسو به اوس رکوع والا منځ کوئ ٹھیک شو جی نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوئ او دلته کې مع الراکعين د جمع د منځ اهتمام معلوم شو چې تاسو رکوع کوئ رکوع کوونکو سره یعنی جمع سره تاسو منځ کوئ جمع سره منځ کوئ نو څوک چې جمع سره منځ کوي بعض احادیث کې راځي چې 90 درجه منځ ورته الله زیاتای او بعضو کې راځي چې 20 درجه بعضو کې 25 درجه او نو دغه ثوابونه الله پاک ورکي نو جمع سره منځ اهتمام بعض علما فرمای چې جمع سره منځ دا سنت دی او اکثر علما زیاتر علما فرمای چې جمع سره منځ واجب دی واجب ٹھیک شو او ترک کون کې پر خودون کې جمع سره منځ پر خودون کې مسلسل چې څوک پری دي نو هغه بیا په فاسقانو کې موي راځي نو دا زمونږ د تفسیر او وس مختصر لفظي ترجمه وایو وآمنو او تاسو ایمان راوړی بما په هغه کتاب باندې یعنی په هغه قرآن پاک باندې انزلتو چې ما نازل کړی دی په محمد صلی الله علیه وسلم مصدقا چې تصدیق کوونکی دی دا کتاب دا قرآن تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب یعنی د تورات معکم چې تاسو سره دی يهوديانو ته چې تاسو سره کوم تورات ته نو دا قرآن د هغې تصدیق کوي چې او دا تورات برحق دی دا الله کتاب دی ولا تکونو او اے يهوديانو تاسو ما جوړیږئ ولا تکونو او تاسو ما جوړیږئ اول کافر اول انکاریان یا اول انکار کوونکی به د دې کتاب یا د دې محمد صلی الله علیه وسلم ولا تشترو او تاسو ماخلی بآیاتی زما په آیاتونو ثمنا قلیلا لک قیمت ثمنا قلیلا لک قیمت و ایایا او صرف زمانه فتقونی تاسو یریږئ ولا تلبسو او تاسو مګډ وډوي ولا تلبسو او تاسو مګډ وډوي الحق حق خبره بالباطل په دروغ سره تاسو حق خبره دروغ سره م ګډ وډوي وتکتمو لا تکتمو او تاسو م پټوي الحق حق د نبی رسول الله کوم صفات دي بر حق هغه م پټوي وانتم او حالانکه تاسو تعلمون خپويږئ چې انه حق نبی رسول الله حق دی واقیمو او تاسو ودروي تاسو اهتمام کوي الصلاه د منځ وآتو او تاسو ادا کوي تاسو ورکي الزکات زکات د خپل مالونو زکات ورکعو او تاسو رکوع کوي مع الراکعين رکوع کوونکو سره دا زمونږه لفظي ترجمه مو شوله او د دې نه مخکې تفسیر وشولو نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام